دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د رمضان په روژه کې مازیګر خپلې ښځې سره کوروالی وکړو، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله سړی په روژه کې خپلې ښځې سره کوروالی وکړي، دا مسله لږه غوندې وضاحت سره ځکه بیانو چې د شریعت حکم دی یو اسې ملاوېدل وي یو کوروالی کول وي. نو اسې ملاوېدو باندې خو روژه نه ماتیږي، خو که چېرې کوروالی وکړو او د سړي شرمګاه هغه د ښځې په شرمګاه کې داخله شوه، خوا منی تلی وي یا نه وي تلی، نو په دې کس باندې د ده کس روژه ماته شوه او په ده باندې 2 میاشتې مسلسل روژې نیسل دي. نو دی به یو ورځ د روژې قضا راګرځي او 2 میاشتې به مسلسل روژې نیسي. په دې کې څه ورکولو باندې څه صدقه خیرات ورکولو سره د دغې کفارې ادایګي به نه کېږي. که چېرې ده کې طاقت وي د روژو نیسلو، نو دی به روژې نیسي او د روژو نه بغیر بله طریقه نشته د هغې کس دپاره چې په هغه کې د روژو نیسلو طاقت وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو ښځه او خاوند پېشمنۍ وکړي او د پېشمني نه پس سحر ټیم داخلېدو نه وروستو هغوی سملاستل او څه شیطان وسوسه وکړه، هغوی یو بل سره لبې وغیره شروع کړې، نو د هغې سړي نه مني لاړه او په هغه باندې غسل فرض شو، خو لیکن هغوی کوروالی نه دی کړی، صرف دغه ملاعبت او د لبو په وجه باندې د سړي نه اوبه لاړې. نو آیا په دې سره د روژې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د روژې په حالت کې د ښځې او د خاوند یو بل ته د ډېر نږدې کېدو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه بعضې وخت کې سړی په خپل ځان باندې کنټرول نه بومي، نو هغه دغه شانتې واقعات مخې ته راځي. نو که چېرې خدای مکه د روژې په حالت کې کوروالی وکړي او زه تاسو ته مسله ځکه صفا وایم چې دا د دین مسله ده چې سړی خپله شرمګاه د ښځې په شرمګاه کې وردن نه کي او انزال وشي، نو په دې سره روژه ماته شوه او په دې سړي باندې 2 میاشتې روژې د کفارې واجب شوي. خو که صرف هغه خپلې ښځې سره لبې وغیره کوي چې د هغې په وجه هغه انزال وشو، د هغه نه مني لاړه او کوروالی نه دی کړی، یعنې شرمګاه په شرمګاه کې نه ده دننه شوي، نو صرف روژه ماته ده، قضا به کوي د دې روژې او ده باندې کفاره یعنې 2 میاشتې روژې نیسل نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه په ناپوهتیا کې د رمضان په روژه کې خپلې ښځې سره بوس و کنار کړی دی، شونډې یې ښکل کړي دي، نو دا روژه شوې ده که ماته شوې ده، څه مسله ده؟ نو جواب دا دی چې د رمضان المبارک د روژې په حالت کې خپلې ښځې سره داسې قسمه افعالو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې د رمضان په روژه کې ښځه ښکلول خپله ښځه دا اگر چې ګناه نه دی، څه مسله پې نه جوړېږي، خو لیکن بعض اوقات انسان په خپل ځان باندې کنټرول ونه کړی شي، نو یا به د انزال کېږي، نه ده نه به مني ځي، نو که مني تې لاړه نو روژه ماته شوه، او که کوروالی وکړو نو بیا خو پې کفاره هم راځي. نو که چېرې ده صرف ښکلول کړی وي او د ده نه اوبه نه وي تلي، انزال نه وي شوی، نو دا روژه شوې ده، د دې روژې دوباره نیسلو ضرورت نشته. او که انزال شوی و اوبه تې تللی وي، مني چې څه ته ویلی شي، نو بیا یې روژه ماته ده، صرف یو قضا پې ده. او که ده کوروالی کړی باقاعده، بیا په ده باندې کفاره هم ده، 2 میاشتې روژې پې ورسره لازم دي.